جاهلا دیل دعوت ورکی پدی دور کی یو طالب چا دی ارسل اللہ تور کی او غراشی ملنگی اختیار کی نن سبا طالبی ملنگی ده مدرسہ کی د بجلی سسٹم خرابی د اوبو سسٹم مزیدار نوی د خوراک ترتیب د کور په شانتی نوی د کېدو ترتیب د کور په شانتی نوی په فرش باندې ود کېږي کور ورته کټ وی پکې وی وتا ډوډۍ ته ودوي غوړي پکې ملاويږي د مدرسې ډوډۍ کمزوري وي وې د علوم دیوبند کې سوال شوی د علوم دیوبند کې سوال شوی مفتی صاحب نه چا استفتاء کړی و چې د علوم دیوبند د لنګر په سالن باندې او 10 جایز دی که جایز نه الکه داسې کمزور سالنو د علوم دیوبند داسې تلکاری و او لوی علماء دا غینه تیار شوي بہرحال خودی دور کی شیو طالب العلم هغه د هر سپریدی او ملنګي اختیار کی مور او پلار ته زړلوي کی چې دې دور کی بچي چې ناغا د ورځي 1,000-2,000 روپۍ کم از کم پلار لګټلې شي او الټا زمون مفتی سے محترم فرمای وې طالب چې د کور اوزي وې مور ولا دوپټه کې پیسې تړلې وي هغه ولا پټي ورکی د پلار نه جدا خور ولا لګي ورکی د پلار نه جدا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا تنفع
ومن قلب لا تخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع وأعوذ بك من هؤلاء الأربع أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب العزت ډیر لوی مهرباني باندې منګه او تاسو د دین اسلام د خدمت په یو لوی جامعه کې الله رب العزت را جمع کړیو. مدرسه د استاد او د طالب نه عبارت ده، نه کې د تعمیر او د عمارت. لوی لوی آبادی وی او لوی لوی تعمیرات وی، دا الله رب العزت په نظر کې دا غي هیڅ مقام نشته. او یو طالب العلم وی او یو استاد وی او هیڅ تعمیر نوی دا الله د زمکه د پاس او دا الله د اسمان د لاندې وی. دا د دنیا او د دنیا د ما فیها نه بهتر. شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایي ویو دا غیم د محبت الفاظ وو، دا غی چې کوم محبت او طلباء علماء سره من صرف الفاظ نقل کو چې هغه په کوم مینا ویل نو هغه مینا من کې نشته. هغه یو فرمایل ویو خامن طالب دا باغه د محبت نه وي. اگر طالب اکثر خیرنی نو یو سامان طالب او یو استاد او یو صرف بوهایی پیدا د دنیا او د دنیا د ما فیها نه بهتر. اگر زمون مدرسې ته باچا سے عمر کې الله برکت واچي، جلوه سید عبدالمقدس باچا سے هغه تشریف راوړو، طلباء ته لګي خبرې کولې. هغه بیان کې فرمایل چې دارالعلوم کراچۍ ته شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله تعالی تشریف وړو. نو مفتی صاحب تو فرمایل، مفتی شفیع صاحب رحمه الله تعالی چې طالبانو ته لګ نصیحت یاغا منبر ته خو ته طلبا ناستو. شیخ الحدیث صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې طالبانو ځانو پیژنئ چې تاسو څوک یې، په بس د منبر نه راکوش، په د منبر نه راکوش. دا ډېره لویه خبره ده چې یو سړی ځان نه وي پیژندلی او دا هغه استعدادات غلط استعمالی، دا هغه وخت غلط ضایع کیږي. او چې کله یو سړی ځانو پیژني
بیا د استعدادات صحیح استعمالي دې وجنه استادان فرمایي چې طلباء کرام ته د طلباء مقام او د علم مقام ډیر وایي دا اهمیت او ډیر ښکارا کوي د دې وجه دا ده چې کله یو سړی سره اهمیت نوي په دې مادي دور کې وخت او استعداد خرج کول ډیر ګران کار دی انتهایی ګران کار دی دا نن سبا جسم وینو دا مادي دور دی د خلقو صرف سوچنا الله دې موږ معاف کی خو ایمانی پر روپای دی ایمانی په پیسو دی او د خلون وزیو چې بغیر د پیسو نه نن سبا هیڅ نکی د پیسو نه بغیر هیڅ نکی نو هر طرف ته د پیسو دور دی او مال دولت مال دولت مال دولت طالب العلم چې کور ته ملاړ شي نو دې چې کله په ماحول کې پاتې شي د کور ورونه وي د تر زامنی وي د ماما زامنی وي کله د هغه جامې ویني کله هغه سره موټر سایکل ویني کله هغه سره موبایل ویني نو ډیر کارتا ځنی طالبان د چټیانو نفس مدرسې ته رانشي دته چا ویل نه وی چیلم پریدا مور جاړي لارې خپوي غصوي پلارې چې دې دلول علم پرې خو مون خورده نه هیڅ نه غواړو او دې دلیلم پرې خو مونږ دنه څه وختي دي او اگر سپری دي داولې دا د ماحول نه د تاثر دی دوی ز ټول لباس علوم څه چلو زبا علم خلاص کم لکه ما ته درجی ویلی لس کال علم یو کو اخر کې مال سوق جمعات کې امامتیم نه راک او کرا کیراله بیا را تنخواه نه راکې زماریم چې خارب اخرم زما بسوي زما د بچو مستقبل بسوي او زما بس مستقبلی د سالم سوچ ابدل شي دا د دې د وجنه چې د مادیاتونو متاثر شو نو دا مادي دور دی هر طرف ته او هر یو شیز دعوت مادي لور کې پیسو نه دعوت ورکې پدې دور کې یو طالب چا دې ارسل الله تور کې او غراشي ملنګي اختیار کې نن سبا طالبي ملنګي ده مدرسه کې د بجلی سیستم خرابي د اوبو سیستم مزیدار نه وي د خوراک ترتیب د کور په شانتي نه وي د کېدو ترتیب د کور په شانتي نه وي په فرش باندې ود کېږي کور ورته کټ وي پکې وي وتا ډوډۍ ته ودوي غوړي پکې ملاويږي د مدرسې ډوډۍ کمزوري وي وې د علوم دیوبند کې سوال شوی مفتی صاحب نه چا استفتاء کړی و چې د علوم دیوبند د لنګر په سالن باندې او 10 جایز دی که جایز نه
لکه داسې کمزور سالنو د دارالعلوم دیوبند داسې تلکاری و او لوی لوی علما د هغې نه تیار شوي. بهرحال خودی دور کې چې یو طالب العلم هغه د هر څه پرېږدي او ملنګي اختیار کړي، مور او پلار ته زړه لوی کړي چې دې دور کې بچی چې دی ناغا د ورځې 1,000-2,000 روپۍ کم از کم پلار لګټلی شي. او الټا زمون مفتی سے محترم فرمای وی طالب چې د کور اوزي وی مور ولا دوپټه کې پیسې تړلې وي هغه ولا پټي ورکی د پلار نه جدا، خور ولا لګي ورکی د پلار نه جدا، پلار ولا پیسې ورکی او مور ولا په تیلای کې کپڑے وتړي، کپڑے والا تیلای کې صفا واچي او بچے رخصت کی دا بچے با 15 ورځې پس میاش پس کور ترازی مور به کوسی ته ګوري چې دې به مال سره وړي. د مور دا یقین دی چې دې به مال ځان سره دوپټه نه راوړي، دیو مال ځان سره جوړه نه راوړي. مور دا یقین دی چې دیو مال سره تیلای کې مالا څخه جامې راوړي، نور به مال سره نه راوړي، دی چې راوړي نو څخه جامې به راوړي. او سره دی نه مور د دنه سینه لویه کړې ده او هغه په خوشحاله سره خدمت کوي، پلاری مزدوری کوي، کله یو ځای کله بل ځای مزدوری کوي او د خپل مزدورانه د خپل خولې نه پیسې جدا کی هغه دی بچی لور کی پس نیت په دې نیت چې سبب زما دا بچي د الله په دربار کې پکار شي. د پلاریم دا یقین دی چې د مال هیڅ نه کوي مالا د طالبای کیم مال سره کوي چې راشي او رزلانو جامع ساکيږي د ما سره ټک نه کوي، کفارغ شینو دیم بیا مولا دی مال ټک نه کوي. خو سره د دینه پلار ته نظر لوي کړه دی وېستانه موږ د دنیا ته منکو، مور ته زړه لوي کړه دی، خور ته زړه لوي کړه دی، رور ته زړه لوي کړه دی، ټول خوشاله دي. وای زمونږ رور په مدرسه کې دی، مور او پلار وای زمونږ بچي په مدرسه کې دی، ډیر په مینه او محبت باندې لږ غونډه کې ته ځانو پیژنه. ستا مثال کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی د یوسف علی السلام او د موسی علی السلام مثال د کیړه وته پچای وی، دومره سختای په تیر شوی او بیا زلیدلیو. ته چې کمندنو د څومره چکونه تیریږي، څومره عقبات پتا راځي او ته د الله رب العزت منتخب کړي او الله رب العزت خپل دین ته کېنولې، بس لږ کوونته کې خپل ځانو پیژنه، په خپل ځانو پیژنه، لږ ځانو پیژنه. ته هغه شخصیت چې ستا د خپو د لاندې پرشتي وزرګ دي په دنیا کې دی او سړی وګرځي، علما دي، اولیاء دي، عارفین دي او دارنګي مجتهدین دي او مفسرین دي، محدثین دي. د چا مبارکه دا فضیلت الفاظ راغلي دي، چا مبارکه دا الفاظ دي راغلي ان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. فرشتي وزرګ دي
طالب العلم خپوت او وزرک دی دا د عالم فضیلت نه راغله دا د مفسر محدث نه راغله دا د طالب العلم راغله ته لوګو ګورا چې ته کوم شخصیت ته هغه شخصیت چې ستا په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر ته ویل لئن اغضبتهم فقط اغضبت الله ستا د خفګان د وجنه الله قاری چې تاسو کودړ دی تاسو خپکی هغه د الله قهر له چیلنج ورکو دا الله قهر له چیلنج ورکو لګون تکي خپل حیثیت او پیژنه خپل حیثیت او پیژنه ای سگه کو گشت در کویش مقیم خاک پایش بهز شیران عظیم مولانا رومی وای مولانا رومی د سپیخ پیخ کول کړي خلق وته وای خل پای سگ بوسی د خلقو گفت مجنون ای چی سود مجنون ادا سکای ته د سپیخ پیخ کولای هغه ته ویل وی گفت مجنون تو ہما نقشی وطن بیا بنگر تو بری چشمانی من وی ته ظاهر ته ګوري چې د خوار دی ته لږ زما په سترګو دې سپی ته وګوره ای تلسم بسته مولای استئی ای تلسم بسته مولای استئی پاسبانی کوچه لیلا استئی دا زما مولا پیدا کړی دی او د لیلا د خصوص او کیدار دی ایسگه کو گشت در کویش مقیم خاک پایش بهز شیران عظیم د خصوص او کیدار دی د خپو خور د زمرونه بهتر دی شاپور شیخ صاحب رحم الله فرمایلی دی وی مجنون په عشق مجازی کې د سپیخ په خپل کړي او تا په حقيقي مینا کې د طالب او د عالم خپل خپل نه کړي ته صرف ظاهر ته ګوري چې دا مولا څه شه دی صرف ډوډۍ خلاص دی نه معاشري له څور کړل سکول ورکو هسپتال ورکو روډي ورکو شته خرابوي دته ضرورت دی گرانی راوسته تیار خوري مهنت نه کوي تدې ته ګوري تدې ته نو ګوري چې د الله دین د دې د وجه ټینګ نه دنیا د دې د وجه آباد ده د دې علم شرعي د وجه آباد ده نظریه د بقا د دنیا ده دادا سمګانا چې دا په خاور و ناس دا ملنګان دا د سندي دا عرش والا نه تاسو کا نو په فرش کې د تور نه افضل خلق داري ټول نه افضل خلق داري نو لوګ وانت کې خپل حیثیت پیجندل غواړي خپل حیثیت او پیجندل شو خپل مقام او پیجندل شو چې کله یو عزتمن شخصیت وي او عزتمن سړی وي نو هغه به ځای قدم نګدي وای زما عزت خرابيږي زما حیثیت خرابيږي زنه ځای تاغه نزي زنه مجلس تاغه نزي زنه خلکو سراغه نکینی وای د دې د وجنا زمون حیثیت خرابيږي حیثیت خرابيږي لګونتا کې ته سوچو کا چې څومره لوی حیثیت تستا څومره لوی حیثیت ته ملائک تا توسر غړي ستا د وجنه الله ناراضه کیږي چې تاسو ناراضه کی او ته خپل حیثیت خراب کی خپل استعداد خراب کی خپل اوقات خراب کی سورۃ قریش
لإلاف قریش د لاندې مولانا سیندی رحمه الله تعالی ذکر کړی دی وې په کم یو سیز چې الله رب العزت چاله عزت ورکړی وي دله پکار دی چې د هغه سیز ډیر خیال وساتي په قریش ول الله عزت ورکړو د بیت الله شریف د خدمت د وجه هغه له پکارو چای د بیت الله شریف خدمت کړه او دای پر خودل نه دې کله یمن تزي او کله شام تزي او بیت الله پریدي ناغت نه قاعده را استدا چې الله رب العزت په کم یو سیز عزت درکو او دا هغه سیز احترام وکړه هغه سیز قدر وکړه الله رب العزت طلباء او علماء له چې عزت ورکړي دي او درجه ول ورکړي دي هغه د علم د وجنه ورکړي او د دې د وجنه الله رب العزت د دې خدمتګار علوم درجه ورکړي چې د دې سو خدمت کوي دای سره څوک محبت کوي دای سره څوک مینا ساتي الله رب العزت اغه لوم درجه ور کوي اغه لوم الله درجه ور کوي دا دومره لوی مقام د علم د وجنه ملاو دي د علم د وجنه ملاو دي نو طلبه کرام له پکار دي چې د علم خیال وساتي د علم خیال وساتي خپل ټول استعدادونه همتن متوجی شه علم ته همتن متوجی شه علم ته من یادو کتابونو کې خبرې ډېری خو پښتانه وای خبرې ډېری خبرې لګي او عمل به ډېر لکه عمل لګي خبرې هم ډېری دا موږ ته چې ډېری خبرې او یارا سره دا استادان ډېر مهنتونه کوي دا زمونږ د نالایقتیا د وجه نه چې موږ مهنت نه کوو منګه خواري نه کوو کومنګه لګ مهنت کول نو بیا ډېرې مسلې نه وي او کومن کې لګ د عمل جذبه وي بیا به دومره مسله نه و دومره مسله به نه و اوس داسې وخت چې طالب له مطالعه هم تکای تکرار بولم تکای او یادای به ولوم ته یادای به ولوم ته مولا دی غشي لکه مطالعه بولومو کی ور سره به تکرارومو کی ور سره به یادوم کی او بیا مولای سے بغت ویلش علامه سے بغت ویلش کسنا سکار لګوندا کی مون کول نو ډیره خبره ولګه بہرحال خمون خبره یادو یو خبره ډیره یادو چې العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك علم تعالی خپل ځان لغونتین نظر کوي ترسو پورې وچه د تان ځان پورا نه وقف کړي چې پورا د ځان علم لور کړي نه نه دا علم تعالی لک شیم نظر کوي چې پورا ځان د علم لور کنه یو لوک مونته کې بدل راشي بس دا لوګم ډیر شه دی قلیل کلا یقال له قلیل کله غونته کې مونږ ته علم نصیب شلک کنه بس بیا خبره ختم نه فرید الدین عطار ویلی دی وای کفر کافر را دین دیندار را یک سر درد دل عطار را کفر کافر را دین دیندار را یک سر درد دلت اتار را وی بس کافران ځان خپل کفر کوي نور دي خلک ځان خپل دینداری کوي اتار خو چې ګرځي نو یو درد پسې ګرځي بس یو ټکو شي بس تاسو کتابونو کې ویلي دي علم نوم د حالت ادراکی دی د مرقات او دغه پورې د شرع تعویذ پورې چې د علم کم تعریفونه کیږي او قطای پورې
دا ټول د علم مجازي تعریفونه دي. دا ټول مجازي تعریفونه دي. حصول ته علم وایي تاسو، یا صورت حاصله ته علم وایي، یا حاضر عند المدرک ته علم وایي. هم مجازي دي. علم یو ټک ته یو سوی دی چې زړه بدل کی، بس چې زړه بدل کی. لکه سلم کی وایي علم حقیقتا حالت ادراکی دی. فتلک الحالت تنقسم الى التصور والتصدیق. بیا غځه کې نور خبرې کړې دي. او شرقایت کی وایي صفت یتجلى بها المذکور لمن قامت هي به، او صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیص. علم چې دی دا پسړه باندې دی یو ټک نوم دی چې بسړه ته ورسید. دا مهنتونه، دا حصول، دا صورت حاصله یادول، دا پخول حاضر عندل مدرک، دا لاری دی د دې لپاره چې دا دغه ځای ته ورسی. دا دغه ځای ته شي ورسی، دا لاری دی. دا سرایعونو د دې وجه وته علمون. لکه تو قرآن کریم یادای ترجمه کوي، نو دا تو حصول کوي، مهنت کوي، نو دې مهنت ته علم وي چې تو خوشاله شي. اندا مهنت علم نه دی. او بیا دې یاد کړه، ترجمه دې یاد کړه، تفسیر دې یاد کړه، دا علم نه دی. دا صورت حاصله دی. دا بیا ته دا سکله یاد شو، ټک په ټک دته یاد. الحاضر عند المدرک، معمولی توجه سره ټول ذهن ترازی پوخ شو، مرتبه د قیام تلاړ. علم نه دی. علم نه دی. علم رسمی سر بسرقی لستو قال، نه ازو کیفیت حاصل شوت نه حال. اتاروی علم رسمی سر بسرقی لستو قال، دا چې مونږ کوم رسمي علم کوو ته لس درجه دا قیل او قال له، دا د علم لار ده. دا به کای ضروری به کای، بغیر دینه کیږي نه بغیر د دینه. خود دې مزما مطلب په دې به اکتفا نه کوي، بس کای بنا. علم چې دی هغه چې تعالی لګ درک کنه چې تو تار سزان وقف کی او لوکون ته کې ته نصیب شو. دا چې صرف قیل او قال دی، دا صرف ویلو زکول دی، ویلو اوریدل دی. کپدی باندې اکتفا وکړو د دینه مخ کې لاړې نه، نو مشهور قول له العلم هو الحجاب الاكبر بينك وبين الله تعالی. دا علم ستاو دا الله ترمن ذلوی دیوال دی. ابن عربی ذکر کئی اذا طلبت العلم فقط طلبت الحجاب، چې صرف پدې د اکتفا وکړه تازان ته دیوال ودرو لګمخ کې لاړ شه او دک علم د زړه سوې کا، د زړه درد دیکا چې دا کله کیفیت شي، دا حالت شي، دا صفت شي، او دا پزړه باندې اثر وکي چې کله دک زایله دی لاړ او خپل زایله ورسید، بیا به دا نه وای چې وای ستړی شوم، بیا بری دا اوازی چې رب زدنی علم، لګنور راوړو. بیا وای چې لګنور راوړو. ویالا ان فی الجنه لجنه یقال فیها ارینی. حدیث نه ګورای څه د صوفیو خبره اسنه چې علی السلام ته جوړ صوفیاوی ان فی الجنه لجنه، پر جنت کی او جنت ته یقال فیها ارینی. چې پای کې بداوی بس چې لګراواړه وکنه د شراب یو جام راواړه، لګ نور دیدار وکړه. علم عرفان دی، علم معرفت دی،
علم د الله پیژنګلو ده. دا ټول منډي او تړلې دا ګردانونه دا ترکیبونه دا ارس چې دي دا زوتول دی لري چې زه خپل مقصد لورسم. خپل مقصد لورسم. قران کریم کې څه ویل دي؟ ولکن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وما کنتم تدرسون. د درس او د تعلیم الكتاب، د تعلیم الكتاب او د درس الكتاب د دې مقصد څه شه دی؟ چې تاسو ربانیین شئ. تاسو ربانیین شئ. اول ځان کې ربانیت راولا او بیا خلق ربانیین کا. بیا خلق ربانیین کا. کچر تا علم صرف هغه در مراینه په بره دی او هغه کته ځای ته تیر شوی نه دی. هغه د جبې ښایست دی، د غوږونو لذت دی او د سترګو سیل دی. د سترګو سیل دی. دی علم تعالی الله در نکو او دی کیفیت ستا په زړه کې پیدا نکو او ستا په زړه کې معرفت پیدا نکو. عطار ذکر کړی دی وای د دین علاوه یو داوی وای علم را برجازنی یاره بود، علم را برتنزنی ماره بود. علم چې د ظاهری حدا پورې دی دا مار دی او چې کله علم باطن تلاړو اوس علم یار شو. علم یار شو. او بیا غ ذکر کړی دی چې ټول علمونه غیر علم عاشقی، غیر علم عاشقی بس است تلبیس ابلیسی شقی. چې کم علم ستا معرفت او خشیت الہی نصیب نکو، هغه نصیب نکو او د الله محبت د الله خشیت د الله تعلق نصیب نکو، دک علم دا تلبیس ابلیس دی. دا سی شیطان ته دوکه کړي چې زه علم کوم زدا کوم زدا کوم. بہرحال علم تبزان وقف کین، علم به یو لوګ غونډه کې ځان درکې، علم به یو لوګ غونډه کې ځان درکې. علم د غنی ذات غنی صفت ته، د غنی ذات غنی صفت ته او دته د چې ځان فقیر نکو، الله ته چې ځان فقیر نکو، علم ته ځان فقیر نکو، علم نه ملاوي. علم نه ملاوي. دته ځان حواله کې منګه الله دې موږ معاف کړي، الله دې موږ معاف کړي. تاسو نه ادم خدان بیا دوم خاصه د موږ زده ځان د لپاره تعظیم له استعمالو. موږ د علم په باب کې منافقان یو، الله دې موږ معاف کړي. علم غداری نه غواړي، علم غداری نه غواړي. من علم سره غدار یو. په علم د زړه نه مینې دل پکار دي، د زړه نه مینې دل پکار دي. او منګه لاس د کتاب سره دی او زړوم سبب بل ځای کې دی. بیا دی موبایل زمونږ ډیر زیات تباہی وکړه، ډیر زیات تباہی وکړه. چې کم مثبت استعمال لې راغیم زمونږ زړه تقسیم کوم، منفی خو تباہ برباد کو. چې کم مثبت استعمال لې لکه ځان چې ضرورت له استعمالوم، د کور د مور خبر علم، د پلار خبر علم، ضرور خبر علم، هغه زما ذهن تقسیم کو. د صاحب د هدايه باره کې راغلي دي چې د سبق لتلو نو خطونه به تراتل نه به جمع کول، قتل به نه، قتل به نه، جمع کول به. نو چې کله سبق کی پورا شو نو تیله راوغست، راوغست خطونه قتل شروع کړو. یو کې لیکلیو نیاد نه جوړه ده، بل کې لیکلی سخت ده، بل کې لیکلی اومړه شو.
بلکې لیکلي تر دې خنه دي بلکې لیکلي تر دې مړ شو دا څه د کلی دا خبرونه نو دا راغلی خطونه د چې خطونه او قتل وی الحمدلله چې ما دا خطونه په هغه وخت کې ندي کتلی کما کتلی وی نو زه خپل مقصد کې رستو پاتې شوم بس زه یا د مور د وجنه یا د نیا د وجنه یا د پلار د وجنه زه به د غمونو لتلم یا به زه د بیماروله لما نو زما علم به نیمګړی پاتې شو الحمدلله اوس مقصد پوره شو او دغه سره ما څه کول نه شو منګه او تر دې پورې ستپوس کیږي تاسو نن څو خوړلو چې ماستان طالب ډوډۍ خوري نو خپل په خوا چې کور ته ټلیفون ملو کی مونږ خو خوړل تاسو خوړه کنه تاسو نن څه پخ کړیو مونږ نن دا پخ کړیو نو دې کې باندې په کتاب پوښي او کله کور نه وته وی چې د وړي خور سر دی خوږي خزه نه یادم واړی دی کنه کوته وی چې د وړي خور دی سو خوږي سر خوږي ځکه دا طالبان په دې وړو خويندو ډیر مېني انو وړي خور دی سر خوږي او کله چا بچي اول تنه وته ویل شو چې زما خونن داسې په سر داړو او الله یې راشکته او کله دا وته وی چې مور دې ما ته نن دور سپکې خبرې کړې دي زاوس دې بدل ته په سبق پوه شي دې ناس ملتا سره ظلم په کندو کې دی یو په بارانه کې او طالب خاور به مولا شي په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه مثبت استعمال زمون ذهن تقسیم کو منفی خو مای مونږ تباہ او برباد کو منفی خو زمون اخلاق تباہ کړو منفی چې کم استرګه هغه په ګناه کې استعمال شي ته سوای چې دې سترګې باندې و کتاب خو ګلګي ته سوای چې دا سترګې به الله ته وجاړي ته سوای چې دا سترګې به الله نه سو وصول کی کلا وحاشا دې سترګې کې قوت پاتې نشو قوت پاتې نشو چې دا الله ته وجاړي او دا سم نظام ګناه کې استعماليږي ګناه ته ګناه نه ویل کېږي په ګناه فخر کېږي په ګناه فخر کېږي او بیا پاغي سره اخلاقی ګراوټ دومره راشي چې سوایم د وخت زیا دومره راشي چې سوایم تباہی راشي زمونږه او پاغي باندې مونږه وایو بیا ګیله کو یاره بس سبق نه یادېږي والله چې نه یادېږي ما سبق لزان ورکړی دی سبق نه یادېږي قرآن مجید کی قاعده دي یو قاعده شته انی لا اضيع عمل عامل منکم شته پکې کې نشته دا خبره ګوره الله کړی ده انی لا اضيع عمل عامل منکم طالب عامل لګنه ده دې چې سبق زوتې د عمل نه نه دې چې علم کوي د عمل نه نه دې چې مطالعه کوي د عمل نه نه دې څنګه چې ماته نه یادېږي د خپل د علم ټکراو کړی دی د علم لوخ اسخا کړی دی چې کم ځای کې علم جمع کیږي هغه ګنده کړی دی هغه ته علم دنه نزي علم قرآن مجید کې پړومبي کې دی ډومبه چې پاڼه واړی ادي غاړي ته وګوري هدل للمتقین دی بګي نشته بګي هدل للمتقین تاسو لپاره خبرو کو هدن شرع تعویز کې معنی کړي کنه کړي اراءه الطريق شته بګي نشته بګي یا اراءه الطريق ایصال للمطلوب ذات سے سټک پکوي لکنه اراءت تویل کیږي اراءت خودل تو وي او رؤیت قلبی امراضی او رؤیت بصری امراضی رؤیت قلبی په معنا د علم نه متعدی کیږي مفعولین ہوتا رؤیت قلبی په معنا د علم نه هدل للمتقین علم للمتقین
قرآن مجید چې علم کیږي او کیفیت کیږي دا په تقوا کیږي، دا په تقوا کیږي. د علم د پاره تقوا ضروری و، تقوا ضروری و. زه طالبانو سره غپ لګوم، زمونږ په دې مدرسو کې یو روایت مشهور دی، پته نه لګي چې دا کوم کتاب کې دی. وایو یې تاسو ته معلومي ماته بیا وایي چې په طالبای کې شیخې ته ضرورت نشته، چې دا په کوم کتاب کې راغلی، دا بخاری کې دی، دا مسلم کې دی، دا ترمذی کې دی، دا په ابو داود کې دی. دې سره رواه وسلی کلی دي، زوام چې سره ولي کلی شي چې رواه ابلیس نو صحیح ده. ته سوچو که مسلمان دا ته څه خبره کوي چې طالبای کې شیخې ته ضرورت نشته؟ دې څه مطلب دی؟ ټیک تک دا مطلب وي چې په طالبای کې ډیرو نفلی عبادتونو ته، نفلی ذکرونو ته دومره چې هغه سره ستا په تحت طلب د علم کې نقصان راشي، نو دې ته ضرورت نشته. کله توجیه وي او چا نیک سړی کړی وي نو دا توجیه ده. او کله دا مطلبي چې طالب د ځان د ګنا نم نه بچي، او طالب د لوفر لپنګي، او طالب د مودو حرامي، دا مطلبي وي. دا بیا د شیطان خبره او طالبانو ته اراده نه کړی. طالب چې شیخ نشي نو څوک په شیخ کیږي؟ چې دا چا په کار باندې، دا چا په خفغان الله ناراضه کیږي، نو هغه به لوفري، او چټي وي، او میلسی وي، او بل څه شي وي. د چا باره کې چې وایي من عاد لي وليا فقط اذنته بالحرب، چې څوک زما د ولی سره دشمنی کې هغه سره زما اعلان جنگ دی. او انی لا اسعر لاولیائی کما یسعر اللیس الحرب. الله وی زب خپلو یارانو داسې غیرت کوم لکه زمره چې غیرت کوي. زب خپلو یارانو خپکیږم، ناراضه کیږم، قار کوم، غصه کیږم. طالب او عالم د الله دوست نو امام ابو حنیفه وی نو بیا د الله دوست ورشتنه، دا الله دو سړو بیا شته دی نه. نو لږ سوچ پکار دی چې مونږ په مدرسه کې یو او مونږ په طلب د علم کې یو، او زمونږ د وجه نه الله غیرت کوي، او که الله رب العزت ګوري چې زه په دا غیرت کوم، د زما په حکم څه غیرت د موږ څنګه دی، او د ګناونو نه بچ کېدلو څه حیثیت دی، د کبایرو نه ځان نه بچ کی. نو زه به د غیرت کوم او د زما په احکامو غیرت نه کوي، زما په احکاماتو د غیرت نه کوي. نو علم لا لوخ صفاکا هدل للمتقین، هدل للمتقین. دا علم دی خو تقوادارو علم دی. علم لزان ورکا، نو خپل استعدادات په خرج کا، او سره د خپل استعداداتونه هغه ل خپل لوخه صفا کا. چې د علم کم لوخه دی، د علم کم ظرف ته هغه صفا کا. د علم منافی سيزونه ختم کا، منافی سيزونه ختم کا. چې د علم سره کم منافی دي، د الله نافرمانه، د الله ګناهونه، دا د علم سره منافی دي، دا لری کا ختم کا. د علم سره توبه خوان کوي، الله رب العزت ته جړه خوان کوي، الله رب العزت ته فریاد خوان کوي، دا الله رب العزت ذکر او اذکار الله سره تعلق خوان کوي. چې څومره تقوا سیوا وا دومره با علم سیوا وي. حضرت تانوی رحم الله تعالی ذکر کړی دی، وی دو طالبان دی وی، د یو استاد شاګردان دی وی، او په ذهن کې دی برابرۍ، ذهن دی د دواړو یو شانتی وي، او د یو استاد شاګردان دی وی، د یو کلاس دی وی، او یو شانتی مهنت تی کوي، یو شانتی مهنت تی کوي. خو هغه یو تقوادار دی او هغه بل لوفر دی. یو تقوادار دی بل لوفر دی. وای ته ګوره په دې کې با تقوادار چي دی نو هغه با
علم کې سیواوی د هغه کسنا چې د کم کس هغه تقوا کما ودا تجربه ده بده باندې تجربه ده بده باندې د دوه عمق پزیاتی د په لګه خبره باندې ډیر څه کوي او ډیر به پويږي او دا غبل سرسری یاداش کډیر وی او دا غبه عمق نوي بل دا غ علم به پایدار نوي او د علم به پایداری د علم به پایداری او فائدہ ور کوي دته فائدہ ور کوي چې مونږ او تاسو الله رب العزت منتخب کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ویل دي حیثیت ویل دي نو مونږ او تاسو لا د خپل حیثیت خیال په خپل ساتل پکار دي چې مونږ د خپل حیثیت په خپل خراب نه کو دا خپل حیثیت چې دا مونږ په خپل خراب نه کو علم سره مونږ د علم اخلاق علم سره مونږ د الله رب العزت تعلق هغه مونږ خپل کو د عالمان ذکر کوي وای طلبه علما چې دي دای دومره لکه مهنت خواري کوي کتابونه ګوري او د خواهشاتو نه الله قدرتی تور بچ کوي لکه د مدرسې دا چار دیوالی نه لکه سړی وای چې خپل میکړه دا دومره قیمتي سیز دی د ډېری سيزونو نه مونږه دی بچ کړیو د ډېری سيزونو نه دی چار دیواله نو ډېر سيزونه دي دا غي نه دی قدرتی بچ کیږي نو دای لږ مهنت غواړي چې غفلتونه کی او لږ مهنت کی نو د دې نه ډېر څه جوړي نه الله نه غفلت نه دی پکار لږ وانت کې د اورازي کوم مدرسین او علما حضراتی تش په تدریس باندې او تش په مطالعه د کتابونو باندې دا دی نه وي چې بس دا ډیر دی مالا طالب العلم چې صرف د تکرار کوي مطالعه کوي صرف دا دی نه وي چې دا مالا پوره دي دا مالا پوره دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لوی مهنتی بل نشتا هغه ته وای فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب هغه ته وای واذكر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا تبتل هغه ته وای ګور هغه ته تبتل وای دا بیا وګوره تبتل څه ته وای پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی بل پینډای شیخ صاحب رحم الله تعالی په حواله ذکر کول چې حضرت سے بمانا کوله سند متصل چې حضرت سے بمانا کوله مولانا حسین علی نور الله مرقده او بابا سب سے رشتہ توڑ رب سے رشتہ جوڑ وتبتل الیہ تبتیلا تبتل چې اسوک نوی یو تیو یو الله بس وتبتل الیہ تبتیلا دا غټ غټ علما چې دی او لوی لوی مقامات ته رسیدلي دغه خوډره غټ غټ خبرې کوي او موږ کمزوري یو لکه د هر وخت خپل بایزید بستامی وي د هر وخت خپل جنید بغدادي وي د هر دور خپل تقوا وي بل امام ابو حنیفه رحم الله د دور خپل تقوا او د صحابه د دور خپل تقوا زموږ د دور خپل تقوا دا غیر د دور خپل تبتل له زموږ د دور خپل تبتل له خو کم اس کم لکه داوم یو لوی خبره ده چې سړی هفته کې یو 24 غنټه وای ډیر شي می وی لګا شي می زیات کله کنه خاصه لکه سپته لګی یار ولې دا خبر نه زنګل خود زمرونه سني خالی نه چې 24 غنټه د بس وای مړه بس نه مې ایسوک مې دی بګار زما بس د کده کې 24 غنټه بزان لپوت کې عبادت کوم او الله سره لګراس باز ساتم او بس ذکر تلاوت دعا ذکر تلاوت دعا هو راشه کتاو دیږي دا شپږ ورځې نه دي دا به تو ویني چې دا څنګه تیریږي بیا خو دا چلو دا شیخ ډیر غټ شو مال دې په توفیق راکړي اصل کې مسله دا ده چې سړی خپل بس عمل نه لګا هغه په بل اثر نه کوي دی باندې مونږ هم پویګو دا زمونږ دا خبره چې په طالبانو اثر نه کوي د وجه دا چې ممکن نشته
خو بس خیر دی معفای سره معذرت سره باوما چې صفحات من صبر العلماء کتاب دی داغي په ابتدا کې پړمبای پاڼه نرستو په بل پاڼه باندې لیکلي دي دا بولتا اسکندری رحم الله قول ذکر کړی دی وی چې تک د نصیحت خبره په دیوال وویني نو د دیوال نه قبول کړي بس لکه داسې وګڼئ چې دا یو کیسټ ته دیوال له او موږ ته خبره کوي او بس که چا فائدہ وکړو نو ډیره خبرې لګي خو 24 غنټه کې کم از کم غنټه نشي کېدلې 40 منټ بس داسې مقرر کړي چې دا به زما او د الله بس او دا 40 منټ هم په یو ځل نشي کېده نو خیر دې 20 منټ سحر کا او 20 ماخام کا تقسیم کا او په دغه ټیم کې بس ذکر کوا اے لا اله الا الله نه خپل ذکر نشته افضل الذکر لا اله الا الله موسی علی السلام ته وایي کنه لوبي نمبر کې خاص وظیفه راته خو لا اله الا الله وایي بس لا اله الا الله وایي بس درود شریف وایي استغفار وایي دا سوچ خاص وظیفه راکا خاص وظیفه خاص بدک خاصه دا الله نوم نه خاص شی بل نشته بس الله هو یا بدک پورا دی اغه یادو وای ما یادو بس اذكر الله ذکرن کثیر یو شل منټه پکې دوا پکې کوي او 15 منټه پکې دوا کوي لګي خبره سره پښتو کې کوي پښتو کې خبره سره کوي تامل دا کړي دا دراله کړي ما تعالی سو روزا جس قائمه اتارا است مدرسې ته تامل دارا کړي زما بیبي په ما سوره مینا دا تارا کړي زما بابا په ما سوره مین دا مال تارا کړي زما مشرور په ما سوره مین دا تا کړي زما مشرخور په ما سوره مین دا تا کړي ته خبره سره کو خبره او زاجز ما فقیر ما ملنګ ما زه خو هیڅ نشم کوله کله ګناونو نه بچکای تبه مې بچکای کله نیکو توفیق راکای تبه راکای او زنور ایسوم ستانه نه غواړم بس ستانه تا غواړم بس یو شل منټه الله لور کله هر چاله ضروری دي هر چاله یو شل منټه ما افسان چود کیږي ورکا خیر دې مدرس سے ته درخواست یو کتاب د کم والی اته کتاب پڑھاوي وګ دی پڑھاوي وہ پڑھاوي شپږ دی پڑھاوي یو طالب العلم چې په یو کتاب باندې درې شرح ګوري روري دو ګوري یو دی ګوري یو شرح ګوري نه دی ګوري متن دی خو دې کار لري وخت ورکی دا فضول نه دی دا سیدا لکه په اوچو ګټو باندې چې سیمټ واړای اوس په خوندو کې د دې نتیجه دا ده یو پتا کې بدنه کو اعمالو جذبه پیدا شي دوی مدارج استابه علم سره شوق پیدا شي او درې مدارج د الله مدد به شامل شي او د ذکر په فائدو کې او فائدہ دا ده چې د مقیم مناسب بدل الله خبره زړه کې فذكروني اذكر د مقیم مناسب خبره بدل الله زړه کې چې اوس کول وکړي او چې څه دی وکړه به ډیر بهتري نو لوګونته کې د خپل سبقونو سره لکه دا طالب مولا ته فضل کارخاري وې ځکه زه عبادت کوم ټول ورځ عبادت کوم نو لکه ذکر ته ساجت دی لکه زه ټول ورځ عبادت کوم بالکل به شکا کې شک نشته خو لکه دغه بالواسطه دی او دا ذکر چې دین دا دې کې واسطه ماسطه ډایرکټ خبره ده دې کې واسطه ماسطه نشته دا ډایرکټ دغه سره معاملې دې سره به زمونږ اعمال او اخلاق او زمونږ په سبقونو ارسه کې برکت راشي نو د علم د پاره د دې خبرو ضرورت دی او ضرورت ته چې مونږ دا وکړو دا صدام نه چې تب خامخه دا سه وظیفه کایله کاو خالص په پیر شي بس نیمه سپاره تلاوت کو سورۃ یاسین وایا سل پیر درود شریف وایا سل پیر استغفار وایا سل پیر لا اله الا الله کلمه طیبه وایا مسنون اسکار فرض مصفسمه پریدا
مسنون اذکار سبحان الله الحمدلله اکبر 33 ځله نشویل 25 ځله وایا 25 نشویل 10 وایا زه چلو څور ور زمانه چې خزي والله خزه وای خزه زه دوره خسړې مګنه دوره لگا اسانه خبرې کوم نو 25 وایا 30 10 وایا 10 پریدما آیت الکرسی وایا مصپسه سحر چې کوم مسنون اذکار یې غو ما خام مسنون اذکار یې غو دې سره به زمونږ په علم کې برکت راشي مونږ چې د الله نه درځي سوال وکړو چې یا الله مال د خپل د دین خدمت مقرره کړم یا الله ما د خپل علم راکړم یا الله زما په علم کې برکت واچوا الله بوچ دې خو نه مال غوړي نه دولت غوړي ما غوړي او زما د دین خدمت غوړي نو دا زمونږ د زړه طلب دی ورکون کې څوک دی الله دی زمونږ دک کار دی لګ د وس مطابق ګردان زوتا د وس مطابق دا مهنت کا او د وس مطابق دوا کا ورکون کې څوک دی الله دی الله رب العزت په مونږ ته نصیب کی الله رب العزت ته زمونږ او استاد د ټولو هغه علم نصیب کی چې کوم د الله خوخي او هغه ځای کې د مونږ الله استعمال کی چې کوم په الله رب العزت رضا کیږي د مدرسې چې ضرورت دي الله دې غیبی خزانو نه پوره کی سینامت